الرحمن الرحیم چپټر نمبر 5 کې زمونږ نننی ټاپک دی چارلس لا پرون موږ ډسکشن کړو د بوایلز لا دا دواړه لاګانې موږ سره ګیس ریلیټډ دي نننی ټاپک دی چارلس لا چارلس یو ساینټیسټ و په 1787 کې نیم یې دی فول جیکوس چارلس جیکوس چارلس په 1787 کې د والیوم او د ټمپریچر ریلیشن شو کړی دی هی شو ریلیشن of volume of a gas with temperature at constant pressure. په کانسټنټ پریشر سره هغه د ګیس مالیکیول والیوم او د ټمپریچر ریلیشن شو کړی دی سټیټمنټ یې څنګه دی This law states that the given mass of the given volume of a gas is directly related with absolute temperature at constant pressure. په constant pressure سره والیوم او د ټمپریچر یو بل سره ډایرکټ ریلیشن دی مینس چې والیوم یا ټمپریچر سیوا کیږي نو د ګیس مالیکیول والیوم هم سیوا کیږي چې ټمپریچر کمیږي په یو کنټینر کې چې کوم ګیس مالیکیول دی د هغه والیوم به موږ سره کمیږي څه به پکې کانسټنټ وي ایټ کانسټنټ پریشر موږ دا خبره میتھمیټیکلی لیکلی شو داسې mathematically it can be written as volume is directly related with temperature come temperature and absolute temperature موږ څه ته وایو هغه یو ټمپریچر چې هغه په کیلوین سکیل باندې موږ سره د 273 برابر دی دغه ته موږ absolute temperature وایو ټیک ده نو د والیوم او د ټمپریچر په خپل منځ کې ډایرکټ ریلیشن یې ایټ کانسټنټ پریشر به موږ سره کانسټنټ وي څنګه چې موږ په بوایلز لا کې کانسټنټ اف پروپورشنلټي ختمول هغې دپاره موږ یې نظر کانسټنټ لګو سیمیلرلی په چارلس لا کې هم موږ چې کله دا کانسټنټ اف پروپورشنلټي ختمول د دې دپاره چارلس کانسټنټ ولګو چارلس ساینټیسټ کانسټنټ یوز کړی دی دیټ از کې دا سی د چارلس دپاره راځي او ټي په خپل ځای راغله اوس که فار ایگزامپل موږ د ده نه دا کانسټنټ یوازې پاتې کوو د سره دا ټي ملټیپلایډ ده ملټیپلیکیشن په ډیویژن ختمیږي نو بوث سایډ موږ په ټي باندې یا په ابزولوټ ټمپریچر باندې ډیوایډ کړو موږ سره د کې سی ویلیو راغله وی بای ټي والیوم او د ریشو او د ټمپریچر ریشو یې موږ ته شو کړه د دې اکویشن نه موږ د چارلس لا چې دی نو انادر ډیفینیشن هم موږ داسې کولی شو چې د ریشو آف والیوم and absolute temperature is constant at constant pressure په constant pressure سره به د والیوم او د absolute temperature د ریشو نه چې کومه ویلیو راځي نو هغه به هم constant وي داسې لیکو چې the ratio of volume of a given gas molecule is constant the ratio of volume of a given mass of molecule and temperature is constant at constant pressure دا definition موږ د mathematical form نه derive کو چې د volume او د absolute temperature چې کومه ریشو ده د دې ویلیو او د دې کم چې موږ په چارلس لا کې کانسټنټ اغشتی دیټ از پریشر د دوی دواړو ویلیو به موږ سره سیم روزي که فار ایگزامپل موږ د دې ویریفیکیشن کوو ویریفیکیشن مطلب دا دی که موږ ډایګرامیټیکلی دا چارلس لا پروف کوو فار ایگزامپل زه یو کنټینر کې ګیس مالیکیول واخلم کلوز کنټینر دی په دې کې ما سره ګیس مالیکیول دی
په دې باندې پریشر فار ایگزامپل زم چې 10 پاسکل پریشر موږ دیتا اپلای کړی دی او ټمپریچر فار ایگزامپل 50 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر مو ته موږ پرووایډ کړی دی. اوس اکارډینګ ټو سټیټمنټ اف دس لا چې کله ټمپریچر انکریز کیږي نو موږ سره به والیوم هم انکریز کیږي ځکه چې خپل منځ کې ډایرکټ ریلیشن دی. فار ایگزامپل زه دغه کنټینر دی او زه ورته ټمپریچر انکریز کم 100 ډیګري سنټیګریډ ته ټمپریچر ور ورسوم نو د والیوم به ما سره سیوا کیږي. ولې سیوا کیږي؟ ایٹ کانسټنټ پریشر. ایکسپلینیشن یې موږ داسې کوو چې فار ایگزامپل 50 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر ورته موږ اپلای کړو او پریشر په 10 پاسکل و. سیمیلرلی هماغه شانتې هماغومره ګیس مالیکیول دی ما په یو بل کنټینر کې واغشتل خو هغې ته ما ټمپریچر سیوا کړو پریشر هماغه څنګه چې په دې بل کنټینر کې 10 پاسکل و. د دې مالیکیول ترمنځ کومه کاینټیک انرژي چې دا انکریز شي د کاینټیک انرژي د وجې نه دوی کې موشن پروډیوس شي. کاینټیک انرژي موږ وایو چې د موشن د انرژي ډیو ټو اټس موشن اف ا باډي از کالډ کاینټیک انرژي. نو دا مالیکیول خپل منځ کې موشن شروع کې پریشر په هماغه نه دی د وجې نه د والیوم ورو سیوا شي. ګریټر د ټمپریچر څومره چې ټمپریچر سیوا کیږي نو هغومره به د هغه والیوم هم سیوا کیږي. ایٹ کانسټنټ پریشر که تاسو ګورئ دواړه کیسز کې موږ سره پریشر سیم دی 10 پاسکل یو هم دی او 10 پاسکل بل هم دی. که فار ایگزامپل زه داسې ووایم چې دا ما سره انیشل والیوم اینډ ټمپریچر دی نو د انیشل لپاره زه هماغه څنګه چې مې داسې کړی چې والیوم از ډایرکټلی ریلیټډ وذ ټمپریچر د انیشل لپاره زه د سره 1 ولیکم. څنګه چې د دغه نه ویریفیکیشن وکړو KC is equal to T1 or زه داسې لیکلی شم چې KC is equal to V1 divided by T1 دا ما سره انیشل ریډینګ دی. د فاینل ریډینګ لپاره فار ایگزامپل زه دغه وی چې کوم ده نو 2 لیکم دا ما سره فاینل دی V1 انیشل دی V2 ما سره فاینل دی is directly related with the final temperature. هماغه شانتې KC is equal to T2 or KC is equal to V2 divided by T2. که موږ وګورو نو د انیشل ریډینګ او د فاینل ریډینګ موږ سره سیم راځي صرف ما سره کم ریپرزنټیشن چې ما کړی دی د انیشل او د فاینل هغه ډفرنټ دی. نور د KC ویلیو دلته هم V/T راغله دلته هم V/T راغله. ټیک ده په دواړه کیسز کې تاسو وګورئ نو دا KC او KC دواړه له KC برابر دي. یا زه داسې ولیکم چې A is equal to B and B is equal to C. So it show that A is equal to C. ټیک ده دواړه کیسز کې دا له KC برابر دي نو زه داسې لیکلی شم چې V1 divided by T1 is equal to V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2. د چارلس لا نه موږ سره دا اکویشن راووتو. د دې اکویشن په بیس باندې موږ نومیریکلز بیا سال کوو. فرست نمبر دا دی چې موږ سره په پیپر کې کله کوېسچن راځي نو که په چارلس لا راځي نو صرف موږ سټیټمنټ او میتھمیټیکل پروف کوو. که دا نه راځي بیا د دې په بیس باندې نومیریکل راځي او نومیریکل موږ په دې اکویشن باندې سالو کوو. ها په چارلس لا باندې موږ سره نومیریکل ګیون دی. Statement is that if 3 decimeter cube of air is heated from 300 Kelvin to 400 Kelvin at constant pressure, then what is the volume of a gas at high temperature? The statement باندې ځان پوهی کې موږ ته وایي چې if 3 decimeter cube موږ سره د volume unit دی. means چې موږ سره first number step کې volume given دی of air is heated from 300 Kelvin موږ سره temperature unit دی. د 300 کیلون نه لاړه 400 کیلون ته مینس چې ټمپریچر انکریز شو. والیوم موږ سره په انیشل سټیج کې دا 3 ډیسیمیټر کیوب ما سره په 300 کیلون باندې دی. چې کله دا ټمپریچر د 300 کیلون نه 400 کیلون ته شي نو والیوم به څومره شي. دې کې موږ ته وایي چې په کانسټنټ پریشر سره then what is the volume of the gas at high temperature. په دې هاي ټمپریچر باندې په دې کې هاي ټمپریچر 400 دی. په 400 کیلون باندې بعد د دې ګیس مالیکیول والیوم څه وي. means چې موږ سره فاینل والیوم فاین کول دی. دا به موږ نه غواړي. ډیټا ته موږ راوباسو نو ما سره چې کوم ګیون دی هغه به زه فرست نمبر ولیکم. انیشل والیوم موږ سره څه دی؟ انیشل والیوم which is represented by V1 is equal to 3 decimeter cube. په سیکنډ نمبر سټیپ کې وګورئ نو موږ له ټمپریچر راکړی دی. انیشل ټمپریچر موږ سره څونه دی؟ represented by T1 which is equal to 300 Kelvin.
फाइनल टेम्परेचर موږ سره څونه دی final temperature represented by T2 موږ سره دی 4 کیلوین 400 کیلوین موږ له والیوم راکړی دی انیشل فائنل والیوم رانه غواړي په دې هاي ټمپریچر باندې وای تاسو فائنل والیوم فایند کړئ نو ریکوایرډ موږ سره سری فائنل والیوم V2 is equal to sign of interrogation دا موږ نه غواړي فارموله سره نو تاسو ته ما اوس دې نه مخکې وي چې په 14 لا که تاسو ګورئ نو لومبۍ نه به تاسو د نومیریکل نه دا پوینټ کې چې دا ما سره په کومه لا باندې دی نو ګیون دی ایٹ کانسټنټ پریشر په کومه لا کې پریشر کانسټنټ دی په 14 لا کې نو اټس مین چې موږ به کوم یو اکویشن یوز کوو د 14 لا دیٹ از ا اکویشن موږ سره سره V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2 که تاسو ګورئ نو ما سره V1 ګیون دی T1 هم را سره شته T2 هم شته V2 رانه غواړي کوم څه چې ریکوایرډ وي نو هغه به موږ یوازې پاتې کوو د فارموله کې ما سره V2 دا دی ځای کې دی د سره په ډیویژن کې T2 دی دا T2 به د ځای لر کوم مین چې دا ځای یوازې کوم نه د ویلیو به فایند شي د سره په ډیویژن کې T2 دی نو ډیویژن په څه ختمېږي په ملټیپلیکیشن نو موږ دې ځای کې T2 ملټیپلای کو دلته هم T2 ملټیپلای کو دا به یو بل سره کینسل شي V2 is equal to T2 multiply V1 divided by V2 is equal to T2 multiply V1 divided by T1 موږ سره ویلیو given دی د ټمپریچر هم موږ سره شته دغه شانتي والیوم هم موږ سره شته انیشل ټمپریچر هم شته او فائنل ټمپریچر هم شته V2 is equal to T2 موږ سره ویلیو دا 400 multiply by the V1 value موږ سره دا 3 decimeter cube divided by the T1 value موږ سره دا 300 کیلوین سمپلی موږ را دې simplification وکړو دا 2 0 د سره کټ شو 4 3 are 12 شو V2 is equal to 4 multiply by 3 decimeter cube divided by دا کې د کې سره ختم شو divided by 3 4 3 are 12 decimeter cube divided by 3 3 1s are 3 3 4s are 12 نو V2 موږ سره راغی 4 decimeter cube که تاسو وګورئ موږ سره په سټیټمنټ کې والیوم فرست نمبر راکړی 3 decimeter نو دا هغه ټمپریچر دی 300 کیلوین چې ټمپریچر یې 400 کیلوین شو نو دې نه موږ ته داسې هم پته لګي چې دا 100 سیوا شو دلته به دا 1 ډیجټ سیوا شي دا به 4 decimeter کیږي ولې ریلیشن ډایرکټ دی چې یو سیوا کیږي بل به سیوا کیږي نو موږ سره دې اکویشن چارلس لا پروف کړه چې د والیوم او ټمپریچر په خپل منځ کې ډایرکټ ریلیشن دی دې دا کې وګورئ نو موږ سره انیشل والیوم 3 decimeter کیوب دی په 300 کیلوین باندې په 400 کیلوین باندې به والیوم څومره وي هغه موږ پروف کړه چې 4 decimeter کیوب دی صحیح ده دې پسې به ان شاء الله په دې کې نومیریکل چې کوم دي ایکسرسایز کې هغه بیا په دې بیس باندې موږ ایکسپلین کوو